صاحب. شمیم صاحب تاسو فاونډیشن شروع کړی دی جی. او ستاسو د فاونډیشن نوم څه دی او کله مو شروع کړی دی؟ اسلام صاحب زما د فاونډیشن نوم څه دی؟ امن فاونډیشن دی. امن فاونډیشن. امن فاونډیشن تقریبا یو 2 کاله کېږي. 2 کاله کم موږ دا تنظیم چلوو. نو ستاسو د فاونډیشن چې دی هغه په څه شي خاص مین فوکسینګ چې په څه باندې کار کوي؟ لکه دلته چې موږ ګورو نور فاونډیشنان په امبولانسو په هسپتال کار کوي، ستاسو هغه په څه کار کوي؟ موږ د ټولو سره مخه پر ایجوکیشن باندې فوکس تعلیم باندې وو چې کوم شی موږ کولی شو هغه موږ کوو. دویم دا دی چې موږ پر صحت باندې هغه کار کوو چې کوم کار زموږ په وس پرې وي. دریم یو څه شعوري کارونه لکه مثلا درخت سوي د ښار د ښایست لپاره دا موږ لګوو. څلورم که چیرې زموږ په وس کې وي یا موږ سره مثال خپل هغه وي موږ راشن یو پیکیج سالانه لرو هغه ورکوو. او د تعلیم په حواله چې تا وویله تعلیم کې ته څه شي کول غواړې؟ مثال دا پیسونه ورکوي، سکول جوړوي، څه شي کوي داسې تعلیم په حواله باندې؟ تقریبا اسلام صاحب موږ 22 مثلا غیر فعال سکولونه. غیر فعال مکمل غیر فعال سکولونه یعنې دا ته به موږ کوم لفظ وکړو؟ مثال که ته موږ کتونکو ته لږ داسې په تسلي سره ووایه په تفصیل کې چې غیر فعال خو مثال موږ هغه ته وایي چې خالي بس عمارت وي او نه کړکۍ نه دروازه وي نه رنګ نه روغن نه طالب علم نه استاد. دا ترې سکولونه هم کې پکښې دي، دا رقم سکولونه هم کې پکښې دي. ګوره د یو قوم د ترقۍ یا د کامیابۍ یا په قوم کې چې کوم شعور راځي د هغه ټولو شیانو دارومدار چې دی هغه ایجوکیشن دی. زموږ په ټولنه کې زموږ خلک د ایجوکیشن ته ډېر کم اهمیت ورکوي. نه هغه سکول ته احترام نه لري، سکول استاد ته احترام نه لري. د سکول مثلا دا کوم ایجوکیشن سیسټم دی اوس چې دی که د ده په کلي کې سکول وي که د ده د کور څنګ ته سکول وي یعنې دی د خپل کور وداري ته اهمیت ورکوي، د خپل کور دغه پرچم حیوانانو ته اهمیت ورکوي. لیکن که د ده په کور څنګ ته یو سکول ولاړ وي دا به غیر فعال وي، دا د دې د کړکۍ نه د دې د شان وي. نو دا رقم نه د هغو سره مجلس کړو، د هغو سکولونه وښایسته کړو، هغو ته دا پیغام ورکړو چې د دغه سکول قدر وکړئ، د دغه سکول احترام وکړئ، د دغه سکول دپاره خپل تعاون پیش کړو. او خاص کر په دغه سکولو کې چې ته وایي چې موږ کار وکړو فعاله کوو په دې کې خاص شی کوم هغه شی دی چې هغه موږ ذکر کړو مثال کې طور پر چې ته یې فعاله کړي په هغه کې مثال داسې کوي؟ هغه دی موږ یو خو دا سکول ښایسته کړو، دویم موږ ولاړېږو دغه ته د کتابو کومه کمي هغه ورپوره کړو، د بستۍ کومه کمي هغه ورپوره کړو، یا د اوبو د ټرک یو کومه کمي هغه ورکړو، یا د یو مثلا ضرورت دی د یو باتروم د دې هغه موږ ورکړو. او داسې ما یو وخت کتل هغه په سوشل میډیا کې چې ډېر ناکاره سکولونه وو هغه ته ته یې رنګ روغن ورکوئ او ډېر مو ښایسته کړي وو، ډېر مو ښایسته کړي وو، بې انتها زیات ښایسته وو چې زما خبره ده ورته وکړه چې زه ورسم هغه سکول کې کښېنم په کلاسونو کې کښېنم او ډېر ښایسته کړي. دا رقم کار هم پرې کوئ؟ بلکل و دا موږ په توبه سګزي کې وکړو، په کلابلا کې مو وکړو، په چمن کې مو وکړو. مثلا موږ د غریبو طلباو د حوصله‌افزایۍ دپاره دا کار وکړو، د هغو سکول وښایسته کړو چونکې بیا دوی په دې شي باندې ډېر خوشحاله شي، د دوی هغه حوصله‌افزایي راپورته شي. نه بیا کله کله موږ د هغه وزټ وکړو، د هغه کوم سکول سټاف وي د هغه سره کښېنو، د سټوډنټ سره ووینو او د ټولو هغه وخت ماته خپل ډېر ښه خوند راکوي چې زه د یو غریب سټوډنټ په سره کښېنم، هغه واورم، هغه وګورم، د هغه سوچ زه دغه کوم سټډي کوم وګورم. یعنې شمیم صاحب تا وویله چې په 2 کاله کې چې زموږ دا فاونډیشن شروع شوی دی او په 2 کاله کې ته 28 سکوله فعاله کړي دي. 28 کې موږ دا وایو چې په څو هلکان یعنې نجونې د وخت سبقان وایي او دا ستې د برکت څخه د تعلیم د زیوره څخه مستفید شوي دي. او دارنګه علاقې خلک کوم تاثر لري؟ ته اپریشیټ کوي، ستې حوصله افزایي کوي، نه کوي؟ اسلام صاحب زموږ چې کوم کارونه کړي دي زموږ د حوصله افزایي دپاره موږ ته چا خاص حوصله افزایي نه ده راکړې، چونکې پر دې شي باندې موږ یو څه داسې ملګري مایوسي کوي خو زه ورته مایوسي به نه کوو، موږ به خپل جدوجهد کوو، د یو چا اپریشیټېدو ته د یو چا شاباش ته به موږ نه ګورو، که موږ راکړي شکریا ادا کړو، که نه تېره موږ به خپل جدوجهد کوو. انشاءالله یو وخت به په خلکو کې په دې نوجوان نسل کې دا شعور راځي، هغه به دې ته اهمیت ورکوي، هغه به دا شی د ځان شی بولي. او بل شمیم صاحب د ډېره دپاره چې زما خپل د جرنلیسټ په حیثیت باندې چې زما کوم معلومات کړي دي او تا دا رقم د خلکو سره ډېر پټې مرستې هم کړي دي، وایي کورونه دې مو جوړ کړي، دا حقیقت لري دا خبره؟ بلکل د کوم تېر کال چې سیلابونه رالو
موږ د خلکو سره وکړو دغه کور ورته ورغلو د هغه سره چې کوم شی زموږ په وس کې دی هغه موږ سره وکړو یو څه پر میډیا ښکاره کړو یو څه نه کړو ښکاره د نه ښکاره کېدو وجه دا وه ځکه خلک دلته ډېر خوښ سوي وو بیا پر موږ باندې بوج راتلي یو څه به خلکو لیدلي وي پر میډیا باندې لیکن اکثره چې دا شی موږ پټ کړئ موږ په کمرو کې کومک ورسره وکړئ موږ د کور په دیوالو کې ورسره وکړئ تقریبا 20 ګزه یو ځای موږ ډانګه ور وواله د کور د بچاو دپاره بل ځای موږ ولوېده دا ټول ترپ زموږ سره پروت دی زموږ سره که څوک دې شي دغه پرچم خواهش کوي زموږ سره پراته دي د هغو خلکو درخواستونه پراته دي د هغو خلکو شکري الفاظونه پراته دي بلکې ته یې ورسره لیدی هم سئ چې موږ ته ور وښیو او بل شنو صاحب دغه فاونډیشن خو زموږ علاقه یو ډېره پسمانده علاقه ده چمن دلته قبالیت زیات وي تعلیم رجحان ډېر کم دی او زموږ ډېر خلک په دې شي نه پوهېږي او کم خلک چې پوهېږي لکه اهل کلم یا مخیر حضرات استجاره موږ ورته وایي زموږ د سیمې چارواکي ډیپټي کمیشنر یا ایم پی ایم ان ورته وایي دې خو مستي سره څه په دې کې کومک یا مرسته کړې ده فلحاله خو زموږ سره چا نه ده کړې یعنی د 2 کاله کې دې چا نه سره کړې بالکل چا نه ده کړې نه موږ ډیمانډ کړی دی نه موږ د انتظامیه څه ډیمانډ کړی دی نه موږ منتخب نمایندګانو څه ډیمانډ کړی دی نه موږ د چمن مخیر حضرات څه ډیمانډ کړی دی چې کوم چا زموږ سره په خپله رابطه کړې ده مثال د ډیمانډ پیشکش یې کړی دی هغه موږ ریجکټ کړی نه دي هغه موږ اکسپټ کړی او ستا شوق زیات د تعلیم سکولو خواته فوکسینګ دی 8 سکوله د دې یو خاص وجه به یې څه وجه ده خاص اسلام صاحب دا خو د دې زما د تعلیم سره ډېر شوق دی زما زړه غواړي چې زموږ هر نوجوان دا تعلیم یافته سي دا شعور راسي دا د خپل علاقې قدر وکړي د خپل علاقې د سکولو قدر وکړي د روډو قدر وکړي د کالج قدر وکړي مثلا دا رقم ځوان چې دی په دې کې شعور راسي د داسې یو څوک جوړ سي په دنیا کې د تعلیم ډېر غټ اهمیت دی بالکل په دنیا کې هر مذهب چې دی هره طبقه چې ده هغه د تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوي او زما کې هم دی بالکل زموږ ټولنه کې یو شی ما ډېر محسوسه کړی دی دلته د ایجوکیشن اهمیت نشته دلته مخیر حضرات هم ایجوکیشن ته اهمیت نه ورکوي بلکې هغه خلک چې هغه ایجوکیټډ دي د هغو څخه زما ډېره سخته ګیله دا ده چې هغه دا وخت د ایجوکیشن خلاف را روان دي د ایجوکیشن خلاف را روان دي مثال مناسب نه دی چې سړی نوم واخلي هغو خلکو ته زما دا پیغام دی چې ته په کوم فیلډ کې په کوم ډپارټمنټ کې د دې احترام وکړه دا ډېر غټه شعبه ده پیغمبرانه شعبه ده د خدمت په توګه وکړه او که سکولونه دي د سکولو د تعلیم قدر وکړه چې کومې ذمهدارۍ دي د خپلې ذمهدارۍ پوره کړه نو انشاءالله زموږ په روان وخت کې به زموږ دا کوم نیو جنریشن چې دا به ګرد ایجوکیټډ انشاءالله که چیرې دا بغیر تعلیم پاتې سي نو دا به بیا د هر ښار بیا د هر علاقې بیا د بازار بیا د مکتب بیا د مشرانو لپاره یو سړي ګډ جوړېږي دا به بیا خلک د دې ډېر غلطه ځانسازي ورکوي دا به بیا پر علاقه باندې بحیثیت دهشتګرد بحیثیت خودکش حملور بحیثیت چور ډاکو بحیثیت قبایلي دښمنۍ کې دا ډېر په اسانه باندې دا شی استعمالېږي که زموږ قوم ته شعور راغلی انشاءالله موږ به د دنیا په ترقي یافته قومونو کې شاملېږو او دا راته ووایه شمیم صاحب په آینده کې څه پروګرام لرې چې دا کار نور مخته بیایې درایې او د یوې خوا خلکو کومک هم دې سره کړي او د بلې خوا لکه تا چې په ایجوکیشن په شعبه کې خلک ناست دي چې هغه د خپل محکمې سره مخلص نه دي نو په دې کې ستا څه پروګرام دی آینده کې دا مخته بیایې کې درایې یا انشاءالله موږ خپل جدوجهد کوو موږ خپل همت کوو چې مثال موږ پر مخ ولاړ شو دا وخت تقریبا 62-63 نجونې او هلکان د دوی د پیسې اخراجات موږ پورته کړي دي په مختلفو فاونډیشن بالکل موږ هلکان ساینس کالج ته استولي دي د هغو تعلیمي دغه نور برابر کړي دي موږ چمن ډګري کالج کې د هغو د کوم پیسانو مشکلات دي مثلا د رجسټریشن د پیسې داخله د پیسې موږ د هغه مسله ور حل کړې ده تر دا وخته پورې نجونې موږ میډیکل ټیکنیشن ته ورکړي دي چې هغه دلته زده کړه وکړي سبا په دغه غرنیو علاقو کې مثلا کار وکړي نه موږ خو انشاءالله اراده لرو چې موږ دا کار جاري وساتو پر مخ یې ولس ته څه پیغام لري ولس ته خاص کر زموږ د زه به خبره وکړم زموږ خاص کر اهل کلم که هغه د عصري علومو څخه برخمن وي که د دیني څخه
خاص کر د منبر خاوندان بالکل ځکه چې د هغوی په لاس کې ډېر غټ لوی طاقت او قوت لکه منبر د هغو څه کم شی لري ته کم خواست لري کم یو دوی منزل لري دغه څه کم ګزارش لري د هغو خلکو څخه د هغو څخه مختصرا ګزارش دا دی اسلام صاحب ټول موږ ته قابل احترام دی د چا سره موږ ذاتي اختلافات ذاتي دښمني ذاتي ناد نه لرو که د کوم قوم منبر سوي روان و پر منبر باندې صحیح مجلس روان و پر منبر باندې د قوم او د علاقې د ګټې د وطن خبرې کېدې انشاءالله تعالی په هغه قوم کې ډېره تبدیلي راځي په هغه قوم کې ډېر شعور راځي خدای مکه که زموږ مثلا منبر د اختر منبر د جمعې د سهار د لمانځه د بالکل دا شان روان و دا د نفرت مجلس روان و په دې کې د یو د بل مذهبي خلاف مجلس روان و یعنې کوچني کوچني مسلو باندې اختلافي مجلسونه روان ول د نفرت مجلسونه روان و نو دا قوم بس موږ یوه کلمه ویلی سو انا لله و انا الیه راجعون دا به تباه کېږي دا به خرابېږي لکه اوس څنګه چې زموږ په علاقه کې زموږ په ټولنه کې منبر ستا دغه دعوت تبلیغ ستا مثلا تعلیم ستا سکولونه ستا لیکن شعوري کم بدلون نه معلومیږي عملي کار نسته مثلا اوس په ټولنه کې عملي شی نسته بس هر سړی سړي هغه د خپل ځان خپل فکر د خپل ځان لپاره کار کوي یو د بل خلاف یو د بل متعلق غلط سوچ جوړول یو بل ته د نفرت منصوبې جوړول د نفرت دا شانو کې ګټه نشته قوم ته د هغه پیغام دی مشرانو ته د هغه پیغام دی د ولس زموږ کوم د علاقې مشران دي هغه د دې لږ خشا د بدلون لپاره د معاشرې د بهترۍ لپاره کار وکړي مثلا د معاشرې بهتري دا ده اوس ډېر تجاران سته هغه چې په ګرده کال کې یو پل جوړ کړي یو پل بس موږ دوی ته وایي چې د علاقې لپاره کار وکړي یو تاجر یو مشر که راولاړ سي د خپل سکول رنګ د خپل سکول د ماشومانو بستۍ د خپل سکول د غریب بچیانو کتابونو ګوټونه برابر کړي هغه مشر ته مې وایي چې وروره تا ګرده کار دپاره کار وکړي نور مه کوه دا رقم یو تالاو دی په سکول کې نسته که یو مشر راولاړ سي دغه 2000 څلوېښت زره روپۍ باندې تالاو بچیانو ته ورجوړ موږ تاجر ته دا وایو د علاقې مشر ته چې تا کار وکړي بیا په ګرده کال تالاو مه جوړوه بیا بل کال جوړ مثلا 100 تجاران که راولاړ سي دوی یو تالاو وکړي 100 تالاو زموږ په علاقه کې وختل که دوی راولاړ سي یو باتروم جوړ کړي دا 100 باترومان سو پر کال دا 200 سو پر بل کال 300 سو که دوی راولاړ سي مثلا یو 100 ګزه نالی د دا پر خط کې نو دا د وخت تېرېدو سره ډېر غټ بدلون راځي په علاقه کې شعور هم راځي په دې ډېره مننه شمیم صاحب ستاسو وخت راکړئ موږ ته ګرانو کتونکو د عمل فاونډیشن مشر شمیم صاحب چې کوم کارونه کړي وو تاسو ټول واورېدل او زه سره خواست کوم چې ویډیو مخ ته زیات څه زیات سره شیر کړئ او شمیم صاحب سپورټ کړئ او په زموږ په سیمه کې د شمیم صاحب رانه کسان هغه ته موقع ورکړي چې مخته راسي زموږ دپاره کار وکړي دا وخت موږ حقیقت په سره وایو د رښتیا په سره وایو زموږ دپاره دا وخت کار نه دی سوی وطن کې مسایل ورځ دا بلې زیاتېدو ته روانې دي بې انتها زیاتېږي کمیږي نه که موږ چیرې دا رقم یو په بله دا رقم ځوانان سره سپورټ کړو لکه شمیم صاحب انشاءالله دا امید شته چې موږ به په 100 کې یعنی که موږ 100% کار نه وکړو 50% به وکړو 50 نه وکړو خامخا به 10% وکړو 10% هم د دې وطن د دې ځپلي وطن دپاره د غنیمت خدای مو خوشحاله آباد لره او مخ مو شه